السلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نمر وتاسوني استرشيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله رب العزت انسان باندې چې خپل فضل او کرم وکړي، نو الله رب العزت دغه انسان د خپل کلام ته راولي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقو طرف ته راولي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما تاسو ته دوه سيزونه پرېښودل، دغه دواړه سيزونه که تاسو ونیول، په دې باندې عمل وکړئ، نو تاسو به نجات ومومئ. یو خبره ورته کوم د بیان دوران کې، که اخره پورې کسان ناست دي، که مخکې ناست دي، ما ته به ګورئ، صرف لاندې به نه ګورئ، اخوا دېخوا به نه ګورئ، صرف ما ته به ګورئ. چې څومره تاسو ما ته ګورئ، نو دومره به ما له هم د خبرې خوند راځي، اوس به تاسو بیخي ناصیب او ما ته ګورئ. او که خپلو کې ګپ لګوئ یا اخوا دېخوا ګورئ، نو بیا خبرې خوند مومي. خبره دا ده چې الله رب العزت موږ ته دغه قرآن هم راکړ، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات مبارکه، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت مبارکه دای موږ ته راکړ. اوس موږ په دنیا کې هر یو کس دا وایي چې ما ته زما حق پکار دی، او د خپل حق دپاره د رور سره هم جګړه کوي، د رشتهدار سره هم جګړه کوي، بعض بدبخته داسې چې مور او پلار سره هم جګړه کوي، او ډېر خلک داسې دي چې هغې د خپل حق دپاره احتجاجونه وکړي، موږ ته زموږ حق راکړي. هر یو انسان دغه کوشش کوي چې ما ته زما کوم حق دی هغه ملو شي. پلار وایي زما زوی سره چې کوم حق دی هغه ما ته ملو شي، زوی وایي زما پلار سره چې کوم حق دی هغه ما ته ملو شي. خو ډېر کم خلک به تاسو دا وګورئ چې هغې دا سوچ وکړي چې ما باندې د دین څه حق دی، ما باندې د قرآن څه حق دی، ما باندې د پیغمبر څه حق دی. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه ما او تا دپاره، ما او تا ته خپل ځان نه دی معلوم چې څومره قیمتي دی زما او ستا دا ځان، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زه هم معلوم، تاسو هم معلوم وئ، سره د ګناهونو نه معلوم وئ، سره د دې نه چې موږ به په فتنو کې مبتلا کېږو، بیا هم ورته موږ معلوم وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې ما او تا ته کړي دي، او څومره عجیبه دعاګانې کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي، وی فرمایي وی کم خلک چې درې کاره کوي، درې کاره، وی دا خلک به زما د امت په آخره کې وي، زما د امت په آخره کې به وي، خو د دې حشر به زما د امت د اولني خلکو سره وي، یعنی د دې حشر به د صحابو سره وي، د تابعینو سره وي، د تبع تابعینو سره، د هغې سره به حشر وي. دا څوک دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې خبرې وکړي. وی فرمایل چې امر بالمعروف کوي، یعنی خلک نیکو طرف ته رابلي، دویم نهي عن المنکر کوي،
یعنی خلق د بدو نه منې کوي. او درېمه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې د فتنو مقابله کوي، چې په کومه زمانه کې کمې فتنې اگر راشي دی د هغې مقابله وکړي. اوس خبره دا ده چې موږ ته دا وایو یا الله زموږ حشر د نیک صالحینو سره وکړي، د هغه خلکو سره وکړي چې هغه تا ته مقبول خلک وي. څوک دا نه غواړي. هر یو کس دا وایي چې په ورځ د قیامت کې زه داسې خلکو سره پاسم، زه داسې خلکو سره جنت ته لاړ شم چې کم خلک مقبول خلک وي، الله ته خوښ خلک وي. هر یو کس دا غواړي که نه غواړي؟ هر یو کس دا غواړي. دا تاسو چې نن د قرآن سره کومه وفا وکړو، دا قرآن هم واورېده، دا هم د دې ثبوت دی چې تاسو دا غواړئ چې دا قرآن مونږ واورېده، د قرآن سره مونږ وفا وکړه، مونږ د قرآن ته ځان ونیوه چې په ورځ د قیامت دغه قرآن دا چې دی دا زموږ شفارس وکړي. ځکه چې په ورځ د قیامت به چې ټولو کې لوی شفارسي وي هغه به دغه قرآن مجید وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به الله فرمایي وی ای زما رسوله تا ته زه اختیار در کوم چې د څومره کسانو شفارس کې ته شفارس وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ګڼو شي خلکو شفارس وبکړي. بیا به ورته دویم ځل وایي وی ای زما رسوله زه تا ته اختیار در کوم چې څومره خلکو شفارس ته کې هغه وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دویم ځل باندې به هم شفارس وکړي، په درېیم ځل باندې به ورته بیا ووایي، ورته ای زما رسوله چې څومره ته شفارس کول غواړې هغه وکړه، بیا به هم وکړي. خو چې کله څلورم ځل شي، په څلورم ځل باندې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انکار وکړي، وي بس د نورو کسانو شفارس نه کوو. الله به ورته وایي چې ستا امتیان خو لا ډېر د حشر په میدان کې ولاړ دي، داسې امتیان دي ولاړ دي چې د هغې د جهنم فیصله شوې ده، جهنم ته ځي، دوی ولې شفارس نه کوي؟ او ورته وی زما الله دا هغه خلک دي چې دی قرآن سره وفاداري نه ده کړې، قرآن تلاوت نه دی کړی، د قرآن احکامات نه دي منلي. نن زما او د دې په منځ کې قرآن ولاړ دی، قرآن وایي چې زه دې جهنم ته ورځوم، ته جنت ته مه بوځه. نو چې قرآن ولاړ دی زه هم د دې شفارس نه کوم، پرېږدئ چې قرآن ورسره څه معامله کوي دغه معامله د دې سره وشي، هغه د دې سره وشي. یعنې دومره سخته معامله به کېږي. تاسو راغئ دې دپاره چې موږ په ورځ د قیامت د دې قرآن د دې سره وفاداري وکړو، په ورځ د قیامت دې زموږ شفارس وکړي او د دې شفارس به قبلېږي. خو خبره دا ده چې څنګه تاسو د یو بل حقوق خیال ساتئ که نه، دارنګې د قرآن د حق هم خیال ساتئ، دارنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه د حق هم خیال ساتئ. د قرآن حق څه شی دی؟ مختصرا درته خبرې کوم، که تفصیلي مې درته وویل نو کېدای شي تاسو باندې خبره بوج شي. قرآن حق دا دی چې ته به په قرآن باندې ایمان ساتې، ستا په قرآن باندې مضبوط ایمان وي. ایمان پته کله لګي؟ ایمان پته کله لګي چې د عمل وخت راشي، چې هلته الله رب العزت اواز کوي حی علی الصلاة حی علی الفلاح، ته خپل ټول کارونه پرېږدي، الله رب العزت اواز کوي حی علی الصلاة، نو الله فرمایل اقیموا الصلاة، زه ځم لمونځ قایموم. تا باندې د زکات وخت راغی، یرا الله اواز کوي وآتوا الزکات، زکات ورکوي، زه زکات ورکوم. تا باندې د حقوق وخت راغی، الله ماته وصیت کوي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، چې یاره تاسو د یو بل حقوق ورکوئ، زه به حقوق ورکوم. تا وعده وکړه، الله ماته آواز کوي وعاشروهن بالمعروف، تاسو خپلو کې وخت تېروئ، په ښه طریقې سره وخت تېر کړئ. چې ستا ایمان وي په قرآن باندې، نو ته به خپل دا ژوند دا به د قرآن باندې بهترین ګرځئ. دویم دا چې قرآن به وی صرف ایمان خبره نه ده، د قرآن زده کول دي، د قرآن تلاوت کول دي، چې ته به قرآن تلاوت کې چې واقعي دې سره زه وفاداري کوم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه فرمایي؟
زما په خبره خو پوهېږئ که نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وی د قرآن په تا باندې حق دا دی چې په کال کې 2 ځل خامخا ختم کړه که په کال کې دې 2 ځل ختم نه کړ نو چې کوم حدیث درته ما وویلو چې قرآن به درته مخې ته ولاړ جنت ته به دې نه بوځي نو هغه خبره به در سره کېږي او که په قرآن دې په کال کې کم از کم 2 ځل ختم کړ بیا به د قرآن مخې ته نه ولاړ دغه قرآن به ستا شفارسي ګرځي تا به جنت ته بوځي تا به جنت ته بوځي نو د قرآن تلاوت وکړه تلاوت دې وکړه اوس قرآن باندې ځان پوه کړه زما ځان پوه کړه تاسو ګوره څومره خلک ناست دي ماشاءالله دې کې به ډېر مشران هم وي دې کې به ډېر داسې وي چې هغوی به موبایل دور خصوص کتلی وي خو چې موبایل راواخلي ښه مزېدار په موبایل باندې پوهېږي که نه پوهېږي هر یو کس په موبایل باندې پوهېږي ماشومان هم په موبایل باندې پوهېږي وجه څه ده چې مونږ هغې ته وخت ورکړو مونږ وایو په قرآن نه پوهېږو چې په قرآن نه پوهېږي قرآن ته وخت نه ورکوي چې قرآن ته وخت نه ورکوي او ځان پرې نه پوهې نو بیا داسې فتنې راشي چې هغه فتنې دې یکدم ګمراه وګرځوي تاسو ګورئ نن سبا څومره فتنې راغلي دي څنګه دا خلک ګمراه کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل وی دا فتنې به داسې راشي داسې تعرج فيه عقول الرجال فيها عقول الرجال چې عقلمند خلک به ورته هم حیران شي عقلمند خلک به هم حیران شي او چا چې فتنه شروع کړي اب هم ختمول غواړي اب هم بیا نشي ختمولی هر قسمه د نټ فتنې وګورئ څومره فتنې دي مونږ ګوره د خپل د جومات د ملا سره تعلق نه ساتو او د نټ چې کم خلک یو کمره کې ناستې ویډیوګانې جوړوي تاسو انجینیر مرزا محمد علي وګورئ څومره ګمراه کن ویډیوګانې هغه جوړوي زموږ خلک لاړ ورغه تاسو غامدي وګورئ جاوید غامدي وګورئ زموږ خلک هغه ورغه میزان یو کتاب جاوید غامدي ولیکل دا ضمناً خبره میزان یو کتاب یې ولیکل او دومره خرافات په هغه کتاب کې ولیکل چې د هغه کتاب د وجې نه د هغه کتاب د وجې نه د هغې د وجې نه علماء پې د کفر فتوا ورکړه چې دا دی وایي څه صحابو پسې بدې ردې وایي بدې ردې وایي صحابو پسې د قرآن آیاتونو کې چې دی په هغې کې رد و بدل شروع کړی دی دارنګې مرزا انجینیر چې جهلوي کم دی هغه هم داسې شروع کړي دي خو زه تاسو په دې پوهیم چې په قرآن نه پوهېږئ قرآن باندې ځان نه پوهوئ علماو سره نه کېنئ لاړ به شئ ګمراه به شئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل ځان پوه کړئ وی داسې یو وخت به راځي داسې یو وخت چې سحر کې به سړی مسلمان چې د کور نه وځي وی ماسوتن چې دی بسترې ته راځي دی به کافر وي ماسوتن به دی مسلمان وي سحر چې دی د کور نه وځي دی به کافر وي د به دومره بدې ردې ویلي سنتو پسې د به دومره بدې ردې ویلي د قرآن آیاتونو پسې دته پته نشته چې یاره سنت څه شی دی قرآن آیاتونه څه شی دي نو دی هغې پسې بدې ردې ووایي یو بل حدیث کې دی مسلم شریف کې حدیث دی دې خبره ته غوږ کېږي زه تاسو ته خبره کولو څخه مسلم شریف کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وی فتنه به راشي فتنه یو فتنه به راشي وی خلق په هغې کې مبتلایي هغې نه به ځان بچ کې لګیا وي وی به وایي که دې نه مې ځان بچ نه کړ د دې فتنې نه نو زه به هلاک شم وی دې به د دې فتنې نه ځان بچ کوي چې دویمه فتنه به پرې راشي وی بیا به د هغې مقابله کې درېیمه فتنه به راشي او وی څنګه به پرې فتنې راشي وی داسې به پرې راشي لکه څنګه چې د سمندر چپې راځي وی دا چپې یو بل پسې راځي وی دغه رنګې په دې باندې به فتنې راشي نن هغه دور دی چې په موږ باندې هغه فتنې راځي روزانه یو نوی سړی راوځي او هغه یو نوې خبره وکړي او زموږ خلک هغې چې دی هم تاسو کې ډېر نوجوانان داسې شته چې هغې نه پوهېږي په فیسبوک باندې شی وګوره څومره ښکلې خبره کوي ته خو وګوره قرآن سره یې وتله ته احادیثو سره وتله چې دی واقع صحیح خبره کوي که نه کوي خبره دې پورې کوم چې په قرآن سره بل دا ده چې د قرآن حق دا دی چې قرآن د دې موږ احترام کوو احترام څنګه وکړو دغه احترام دی چې جنې ولېږي په سر ورته قرآن کېږي دی
دا احترام دی چې په کور کې به خپل اختلاف ورته واچوي نه د قرآن احترام دا دی چې د قرآن د چا په سینه کې دی د هغه سره محبت وکړي د قرآن احترام دا دی چې تاسو روزانه وړوکی یو آیات د قرآن هغه یادوئ زه تاسو ته یو اسانه خبره ووایم ټول خو پوهېږئ ماشاءالله داسې نه ده چې ټول وایي چې یاره موږ غبیان یو زموږ عقل کار نه کوي روزانه د قرآن مجید یو آیات دا یادوئ په کال کې به څومره 365 آیات واړه آیاتونه اخرني سپارې آیاتونه هغه یادوئ دا د قرآن احترام دی د قرآن بل حق دا دی چې قرآن خور کوي اوس تاسو وایئ مونږ دکان ته ځو چېرته ځو دکان ته مونږ کاروبار ته ځو مونږ دفتر ته ځو مونږ فلاني ځای ته فلاني ځای ته قرآن نشو خپرولی ولې نشي کولی چې دا کوم خلک د قرآن خدمت کوي د دې خدمت وکړئ د دې ملاتړ وګرځئ د دې مخالف مه ګرځئ بس دا د قرآن خدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه فرمایي دوه څیزونه مې درته اوله کې درته خبره وکړه دویم څیز څه دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذات مبارک دی دا خبره ډېره توجه سره واورئ د قرآن حقوق تاسو ته ټول بیانوي ځکه ما مختصر بیان کړو خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذات مبارک داسې دی چې په هغې باندې مونږ بل هیڅ یو څیز نه منو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذات داسې دی نو چې ذات داسې دی نو بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حقوقو باندې ځان پوه کړئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پهلنی حق هم دغه دی چې مونږ ایمان راوړو فآمنوا بالله ورسوله تاسو د پیغمبر باندې الله باندې ایمان راوړئ مضبوط ایمان راوړئ او څنګه ایمان وروړئ چې څنګه صحابه وروړي داسې نه ده چې زموږ ستا ایمان په لږ د دنیا په خبرو باندې وخوځېږي د پیغمبر د سنت نه واوړو په لږه خبره باندې هلکه یار دا سنت ما ته ګران دي چې تا ته ګران دي بیا هم پې عمل وکړه داسې نه ده چې لږ د دنیا فایدې دپاره د پیغمبر طریقه پرېږدي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت مبارکه پرېږدي عزتمندو یو ځل داسې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشرکین مکه ورته وویل وی زه بېګا تللی وم یثرب ته هلته مې بیت المقدس ته هلته مې د انبیاو امامت وکړ اسمان ته لاړم پهلني اسمان ته دویم ته دریم ته څلورم ته الله سره مې ملاقات وکړ دا ټوله د شب معراج دا واقع دا بیان کړه د څه واقع د شب معراج دا واقع بیان کړه چې کله دا واقع بیان کړه نو مشرکین مکه خندا شو راشه کنه دی وی دا وایي چې په یو شپه کې ما دا ټول هر څه وکړ نو هغې راځئ چې دا کوم خلک مسلمانان شوي دي راځئ دې ته دا خبر رسو نن به هغې هم ته نه واوړي یو کس په منډه منډه راغی ابوبکر رضی الله تعالی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته وایي وی خبر یې نن د یار څه وایي وی څه وایي وی هغه دا وایي چې بېګا زه دغه رنګې د معراج شپه وه داسې وختم دا مې وکړه دا مې وکړه دا مې وکړه دا مې وکړه وی دا څوک وایي وی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وی چې پیغمبر وایي بیا بلکل رښتیا وی چې پیغمبر وایي بیا بلکل رښتیا وایي دې ته وایي ایمان دې ته وایي ایمان مونږ څه وایو یار زما عقل نه مني دا وایو که نه مونږ څه وایو یار د الله په دې حکم کې څه حکمت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې طریقه کې څه حکمت دی مونږ سر دا خبره شروع زما عقل ته ګوره او د الله حکم ته ګوره زما عقل ته ګوره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې ته ګوره زما عقل کو زما د کور نه بهر هم نه وځي زما عقل کو زما نه بهر هم نه ځي دا د نبي طریقه ده ته حکمت پرېږده ته مضبوط ایمان والا ځان وساته روح المعانی کې یو واقع لیکلی شوې ده یو منافق او یهودي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی وی زموږ فیصله وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یهودي په حق کې فیصله وکړه د چا په حق کې فیصله وکړه د یهودي په حق کې فیصله وکړه زر د خبرې اسانه کوم ګران درته نه د یهودي په حق کې فیصله وکړه منافق ویل چې عمر صاحب په دې دی خو د یهودیانو متعلق ډېر سخت دی هغه ته وایي زه چې زه عمر صاحب ته ورځو هغه باندې فیصله
وی زه راځه چې لاړ شو لاړ چې لاړ عمر صاحب ته ورغه ورته زما د په منځ کې فیصله وکړه يهودي ورته فیصله وکړي خو یو خبره اوره چې د دین مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما د منځ کې فیصله کړې ده فیصله زما په حق کې کړې ده وی خزر کې لاړ پورې راوړ د منافق سر وایي وی څوک چې د پیغمبر فیصله نه مني دا په منځ کې په فیصله د وکړه کوي د توره وکړي دیو کا اصول خلق راغ د منافقین خاندان والا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته موږ قصاص راکړه د عمر نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس سوچ کې لاړ برن جبرائیل علیه السلام راغ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی عمر ډیر د غیرت کار کړی دی عمر ډیر د غیرت کار کړی دی یکدم ورته لقب ملو شو عمر فاروق رضی الله عنه دا ورته خبره دې پورې کوم چې داس ایمان وداغي داس ایمان ودري صحابه نو دا پهلنې حق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شي ایمان به زمسی او به مضبوط ایمان به مضبوط ان شاء الله دیم هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم داله چې موږ ور سره محبت وساتو اوس د محبت تقاضا سره محبت داله الله قرآن کې اسانه خبره النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم چې نبی با تاسو ته د خپل ځانونو نوم زیات ګران دی کړه گران دے کر بالکل گران دے الحمدللہ زمان کا خلق د شراب خانے نہ روزی امم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندې ځان ورکړي زمون خلق کډیر هم ګناګار شي ډیر هر شي خو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کمپرمایز نه کوي دا څه نه کنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه په هم باندې ګران دي الله سبحانه فرمایي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم چې نبی به تاسو ته د خپل ځانونو نه هم ګرانی سره به ګرانی ما ته وکیږي ما تاسو ته ویلو ما ته وګورئ نبی کریم تاسو وایي چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت خبرې دي کنه او تاسو بیا یک دم اخو وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم به موږ د خپل د ځانونو نه هم ګران وي حدیث کې سره راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو فرمایي خبر ته وکیږي دی ولا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين وی ته تر هغه پورې مؤمن نشي کېدی چې تر څو پورې استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت هغه د بچو نه زیات نه وي هغه د مور او پلار نه زیات نه وي هغه د ټول خلکو نه زیات نه مونږ په دې دنیا کې چې سره محبت کوو کنه نو کپلار د خپل زوی سره محبت کوي د شفقت د وجې نه کوي نو یو محبت د شفقت د وجې نه وي که زوی د خپل پلار سره محبت کوي نو د عظمت د وجې نه چیرې زم د زوی په زړه کې د پلار عظمت وي ځکه محبت کوي نو یو د عظمت د وجې نه وي او که یو بل سره نور خلک یو بل سره محبت کوي نو هغه د احسان د وجې نه وي چې یو بل باندې احسان کړي د هغې د وجې نه محبت وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل که د شفقت محبت دی یعنی که د بچی محبت دی هغه به هم کم وي زما محبت به سوا وي که د عظمت محبت دی یعنی د مور او پلار محبت دی هغه به کم وي زما محبت به سوا وي او که چېرته ستاسو خپلو کې یو طالب دی محبت دی هغه به کم وي زما محبت به وي سوا وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما محبت به په هر څه باندې سوا وي کله به هم داسې نه کوئ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت به کوئ اوس ګوره مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ته یو کس ورته وایي ویره وي زما د پلار سره ډېر زیات محبت وي حدیث کې راځي چې تاسو به د ټول نه زیات محبت ما سره کوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وي زما د پلار سره ډېر زیات محبت وي دا به څه چل کېږي مولانا اشرف تانوی صاحب هغه حکیم الامت و هغه ورته خیر دی کېنه دلته لږ ساعت کېناسته ورته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت کیسې شروع کی او خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت پوری یکدم مولانا شیطانی سے ورته وی ویزه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کیسې وړې وشوي راځه استاد خپل خوبیانه بیان استاد خپل خبرې او ورته وی پلار په پیګه د پیغمبر نور خوبیانه راته بیان کا ورته تمه محبت دی
دغه خو محبت دی، دغه خو عشق دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واقع درته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د منځ یو مسله ده. د منځ مسله دا ده، تعالی څلور رکعات نیت تړلې، څلور رکعات مثلا سنت کې ته التحیات کې کېناستې، نو ته چې التحیات پوره کې بیا وباسې که نه، پهلې دویم رکعت کې چې ته کېناستې بیا وباسې. خو که ته چېرته درود شریف دې شروع کړو او تا وویل اللهم صل او بیا رایاد شو ودرېدې، نو سجدې سهو در باندې نشته. او که تا وویل اللهم صل علی محمد چې محمد نوم ته راورسېدې، نو بیا در باندې سجدې سهو شته. دا مسله ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کله دا مسله ده خپل د ګروپ نه، یعنې خپل د مشورې د خلکو نه پاس کا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي وی عجیبه کار دی وکړو چې په منځ کې زما نوم ته راورسي، نو تا پې سجدې سهو لازمه کړه، صرف یې وکړه سجدې سهو دې پې لازمه کړه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته یا د الله رسوله وی ما پې دا سجدې سهو ستا په نوم باندې نه ده لازمه کړې، وی ما پې دا سجدې سهو په دې لازمه کړه چې په غفلت سره ستا نوم ولې واخیسته، چې په غفلت سره یې ولې ستا نوم واخیسته. دا خو دې غافل اوسه که دې ځي ته راورسېدې، پکار دی چې دې ستا نوم اخلي، نو په غفلت سره نه، په مینې او محبت سره ستا نوم اخلي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د محبت تقاضا دا ده چې مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بالکل د هر څه نه زیات محبت وکړو. عمر صاحب راغو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي وی د الله رسوله د هر یو څیز نه مې زیات خوښ سوا د خپل ځان نه، سوا د خپل ځان نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته مؤمن کامل نه. عمر صاحب ورته لږ سات بعد وایي وی د الله رسوله وی د هر یو څیز نه مې ځان زیات خوښي او وی د ځان نه مې هم زیات خوښي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الان یا عمر، الان یا عمر، وی ای عمر اوس چې دی نو اوس کامل وګرځېدې، اوس کامل مؤمن وګرځېدې. نو چې مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت وکړو. او درېیمه خبره دا ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق دا دی، خبرې ته غوږ کېږدئ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو. څه وکړو؟ اطاعت وکړو، تابعداري وکړو. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. په هر یو خبره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت او فرمانبرداري وکړو. یو خبره هم داسې دي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې نه اخوا دی کوي. هر یو خبره زما استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق وي، بیا زموږ ژوند بهترین ژوند. تاسو ماته ووایئ د یو طریقې دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرباني نه ده ورکړې، صحابو قرباني نه ده ورکړې، صحابو قرباني ورکړې دې دپاره. چې صحابو دې دپاره قرباني ورکړې ده، نو موږ ولې قرباني نه شو ورکولی؟ موږ د خپل نفس باندې ولې خپله شو ایښی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر یو طریقه به ما ته ډېره زیاته خوښه وي، د هر یو څیز نه به راته زیاته خوښه وي. ګوره صحابو که نه عجیبه غوندې خلک چې کومې طریقې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابتې وي په هغې ټولو باندې عمل وکړو، خو چې په کومه طریقه باندې مکلف نو په هغې باندې عمل وکړو. څنګه؟ یو صحابي و، حبشي و، تک تور صحابي دی او ویښتې چې دی ګول ګول دي نه اوړي. دغه صحابي چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هره طریقه باندې عمل وکړ، خو دته خو پته وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ویښتو کې لار پرېښوه، نو منځ کې به لاره پرېښوه، نو د ویښتو کې لاره نه جوړېږي، نو دی ډېر پریشان. یو ځل یې داسې وکړه چې دې صحابي سیخ ګرم کړ، سیخ یې ګرم کړ او ګرم سیخ راواغېست په دې منځ سر باندې کېښود، چې په دې منځ سر باندې کېښود، سر یې وسوځېدی. صحابو ورته نور ویل دا دې څه کومه کلتوب وکړو، ده د چا هم پروا ونه کړه. لا یخافون لومة لائم. مؤمن سړی دی چې په دین عمل کوي، خلک ورپسې خبرې کوي، دی وایي لګیا دي زه په خپل دین باندې عمل کوم، د چا هم پروا ونه کړه. چې کله هغه زخم سم شو او شیشه کې ځان ته وکتل، نو په دې سر کې لاره جوړه شوې وه.
راغه صحابو یو ډله ناسته وي زما د سر وکړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سر غوندې ښکاري کړه زما د سر وکړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سر غوندې ښکاري کړه تاسو خپله پوه شئ په دې خبره باندې چې په کوم څیز باندې مکلف نو په کوم څیز باندې هغې باندې هم چې د هغه صحابو عمل ابو محذورا رضی الله تعالی عنہ داغه په سر باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مبارک لاس کې په تر مرګ پورې خپل وختونه وکړ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړو او یو بل حق دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وفا وکړو او دفاع وکړو وفا به څنګه کوو وفا به دا کوو که موږ ته په دې لاره کې ډېر رکاوټونه راشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې باندې ډېر رکاوټونه راشي بیا به هم موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر محاذ باندې به دفاع کوو تاسو وګورئ طلحه رضی الله تعالی عنه د احد په میدان کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه مخې ته ودرېده ډال ور سره دی د کافرانو د هغې تیران هغه راایساري لګیا دی ډال تېنه لاندې پرېوتو ډال پسې لاندې نه ځي لاس یې ورته ونیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم تیر راځي لاس یې ورته نیولی دی په لاس باندې وخوري او تیران تر دې پورې چې د لاس رګونه یې کټ شو لاس یې شل شو لاس یې کار پرېښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی احد میدان خود طلحه وړو یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره ښکلې دفاع وکړه طلحه رضی الله تعالی عنہ په جنگ جمل کې طلحه رضی الله تعالی عنہ هغه شهید شو پیغمبر دا علی رضی الله تعالی عنہ راغ چراغ طلحه رضی الله تعالی عنہ وکړه پروت دی دا لاس راواغست ښکلې کړ وی دا هغه لاس دی چې دې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کړی دا هغه لاس دی وی موږ به په ده باندې فخر کولو چې طلحه هغه کس دی چې ځان لاندې ورنه کړ ځان لاندې نه کړ خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع دپاره تر اخره پورې لګیا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د احد په میدان کې لګیا دی او لګیا دی تیران ورسره دی او په دشمنانو ورولي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ای صاحب دی خو ولا دی خو به وشته بیا ورته ای صاحب دی خو ولا دی خو وشته په دریم ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فداک ابي و امي ای صاحب پتا دې زما مور او پلار قربان شي تا خو ډېر ښکلې دفاع وکړه بلال رضی الله تعالی عنہ وایي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ټول صحابه ویل چې اے الله رسول فداک و امي و ابي زما مور او پلار دې پتا قرباني وی په صحابه پر ګڼ شي صحابه کې صرف یو صحابي دی چې هغه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل فداک ابي و امي او هغه صاحب بن ابي وقاص رضی الله تعالی ورته پتا دې زما مور او پلار قرباني پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مونږ ته وخی یو ځل عبدالرحمن بن ابوبکر رضی الله تعالی عنہ راغ پلار ته وایي چې مسلمان شو پلار ته وایي وی ما سره د بدر په جنگ کې ته زما مخې ته راغی وی ما ویل چې پلار مې دی نو یې ځکه چې دی نو ما در باندې ګزار ونه کړ ځکه د بدر په میدان کې د ابوبکر زوی د کافرانو د طرف نه راغلی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي وی که چرته ته زما مخې ته راغلی وي ما به دا اړوبېلې نه و چې دا زما زوی دی وي ما به وایي چې دا د پیغمبر دشمن دی او ده نه به مې سر قلم کړی تا نه به مې سر قلم کړی یو ځل لارې د ایمان یې نور وړی د ابوبکر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې څه نازیبه الفاظ وویل ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خپل پلار له یو مضبوطه څپېړه ورکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ای ابوبکر دا دې څوک وی د الله رسول په دې ټیم کې توره را سره نو ماته سر قلم د بدر په موقع باندې عاص ابن هشام د عمر سے ماما دی اگر هغه عمر سے ته مخامخ شه عاص ابن هشام ورته وی
وی زما خریت به ماو قتل کی وی تلا دا ماو قتل کی او سره ته هوا وی د پیغمبر دشمنی زب تاسو نه ملګرتیا کوما وی د پیغمبر خلاف راغلی زب تا وجنم وی وجلو با هغه ټیم کې وجلو سعد ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا هغه رور راغو عبید ابن عمر چې هغه راغو هغه ورته وی څنګه رور وی رور مور نشتا او سره ته هوا دا رنګ یو بل صحابیو داغه پلار په احد کې راغل بل پلار دوه ټوکړې کړ وینته چې د پیغمبر دشمن یې راغلی خبره دی پوری کو چې مو تا وای وفاداری کو نو مو تا نه خود دغه وفاداری غواړي چې تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل وکړئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت خپل کړئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې خپل کړئ صحابه ورسېونه صحابه هر څه خپل قربان حضرت راضی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه ورته وی پلار دې شهید شو پیغمبر څنګه پلانې دې شهید شو پلانې وی تاسو باندې سجل شوی دی زه درته وایم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه تاسو ما وایي چې پلانې شهید شو پلانې تاسو باندې چل څه شوی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو وکړه وستانه بعد هر یو غم را باندې اثر ستاده کتونه بعد هر یو غم را باندې اثر خبر دې پوره خبر زیاته کوته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق ته پوره خپل حق د بار جنگونه کوي خپل حق د بار عدالتونو ته ځای کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق او حق داري چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت باندې عمل وکړو موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خپل وفاداری وکړو د صحابه ګڼ شي واقعات هغه واقعات د شروع کوم ډیر وخت باندې باندې او بس ما تسره مختصرا دغه خبره وکړه چې تاسو د پیغمبر سره وفا وکړئ مختصرا درته خبره کوم چې دغه زړونه دا خالی کوي د پیغمبر د محبت لپاره یاد وساتئ چې په کم زړه کې د پیغمبر محبت نوي دا زړه غافل زړه دی دا زړه صحیح زړه نه دی امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وی مؤمن به وي او دې به د پیغمبر محبت په زړه کې نه ساتي دا ډېر سخت خبره محبت په ساتلو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کوم نن نواب په ټول په سنت باندې عمل چې ټول په سنت باندې عمل کو اخرنی یو خبره درته کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق دی چې موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ګوره تاسو درود شریف وایلو کړه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق دی مخکې ورځو کې د مولانا عزیز الرحمن ازهری رحمت الله علیه یو بیان نزول بیان جوړیږي مولانا عزیز الرحمن ازهری رحمت الله علیه فرمایي وی مونږه په ټول خاندان کې غریبانان خلک په ټول خاندان کې غریبانان خلک وی مونږه فقیر کتل دي مولانا عزیز الرحمن ازهری رحمه الله وی مونږه فقیر کتل دي خو زمون د کور نه فقیر وی دا کم سیز ختم کی وی یو سیزو چې هغه ته ختم کی درود شریف چې مونږ په کور کې په ټول باندې دا اهتمام شروع کو چې روزانه به هزار ځل درود شریف ماشوم بم وي وی بم وي زنانه بم وي سړی بم وي او تاسو د هغه برکت وکړئ چې زمونږ د کور ماشوم الله حرمینو ته بوتلې ماشوم الله حرمینو ته بوتلې یعنی دومره زیات برکات دي د دې موږ ولې د دې ذکر نه د دنیا ذکر دومره زیات کو موبایل کې دومره زیات لګیږي نو ما تاسو ته وایي چې په خبرې دي قرآن تلاوت زیات او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې چې په دې باندې وسکو په دې باندې عمل چې دا ډول خبرې کوي چې یقینا موږ کامیاب کوم داسې ان شاء الله په دې باندې عمل کوو چې په دې باندې عمل کوي یو خبره وکړو چې کوم نور خلک دي کنه په دې موبایل باندې دا چې کوم علماء سره عقیدت دې بس علماء
که په یوټیوب باندې اورئ که په نور څیزونو باندې اورئ صرف دغه واورئ دا نور خلک مه اورئ ډېر خلک سنتو ته سپک ډېر خلک سنتو ته سپک دومره عجیبه عجیبه خبرې کوي ما تاسو ته دوه مثالونه په طور مثال درکړم دوه مثالونه چې یاره دغه دوه کسان تاسو وګورئ زه هغه وخت نشته چې زه تاسو ته د هغې هغه خبرې هغه خرافات خو لکه ډېر زیات دغه مرزا محمد علي انجینیر محمد علي چې دی درته ما یاد کړ او جاوید غامدي درته ما یاد کړ دومره خرافات دي چې دومره خرافات او زموږ خلک څه وایي یاره په بیانونو کې دا خبرې مه کوه نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ د هر فتنې نه خبر کوي هر یو فتنې نه چې د فتنې نه به ځان خبروي چې موږ تاسو د دې فتنو نه خبر نه یو ما ته پته ده داسې داسې ډېر کسان وي چې د دې کالج یونیورسټۍ په زیاتره کسان د دې ډېر زیات متاثره شوي د دې دواړو نه ډېر زیات متاثره شوي ډېر کسان به داسې چې په دې کې خو مبتلا په دې ولګي دا صراحتاً خبره ځکه کوم چې خپل ایمان بچ کړي خپل ایمان بچ کړي دارنګه د قادیانانو سره د هغې نه بایکاټ وکړئ د هغې پروډکټ مې استعمالوئ هغې سره ملګرتیا مه کوئ هغې له ځای مه ورکوئ د قادیانانو نه چې د هغې نه بایکاټ دا د ایمان تقاضا ده که چېرته دا نشئ کولی که نه بیا دا مه وایئ چې موږ ته به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب شي دا مه وایئ چې موږ ته به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاس وجه کوثر نصیب شي یو طرف ته به دا وایو چې یاره مونږ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا کوو او بل طرف ته به چې دی نو مونږ څه کوو د هغه د دشمنانو سره ملګرتیا کوو داسې هېڅکله نه شي او زه یو خبره کوم خبره راوړم خبرې ډېرې دي یو خبره کوم تاریخ الحمدلله موږ کتلی دی مفتي صاحب دي مولانا صاحب دي ډېر علما دلته ناست دي درې څلور کسان ناست په دې ټول دور کې که اسود عنسی دی د نبوت دعوی وکړه خدای تعالی مردار کړه د صحابي په لاس باندې مسیلمه کذاب د نبوت دعوه وکړه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په لښکر باندې هغه مردار کړه خدای تعالی خو چې څنګه دعوه او څنګه خرافات دی غلام احمد قادیانی کړي دي چې غلام احمد قادیانی د دې مثال چې دی په تاریخ کې نشته چې څومره لویه فتنه ده او دا چې کومې ما درته ضمني یادې کړي دا هم د دې یو کړی دي روانې دي ورلپاره ځکه چې مرزا غلام احمد قادیاني دا نه دي ویلي اوله کې چې زه نبي یم اول ویل مې زه مجدد یم زه عالم یم لوی زه مجدد یم لوی او بیا د هغې نه بعد چې دی نو هغه څه چل وکړو هغه ویل زه امام مهدي یم بیا د هغې نه بعد دعوه وکړه وي زه نعوذ بالله عیسی علیه السلام یم او بیا د هغې نه بعد دعوه کوي زه نعوذ بالله پیغمبر یم دا دعوه تاسو به دا وایئ چې دوی به په پیسو باندې خلک لګوي قادیانیان کوي تاسو ما ته دا ووایئ تاسو له چې څوک 1 کروڑ 1 ارب روپۍ درکړي تاسو د قادیانیان کېږي پیغمبر سره بې وفایي کوئ بیا ولې خلک قادیانیان کېږي د هغې یو وجه ده د هغې وجه دا ده چې هغې خپل قادیانت درته د مسلمان په شکل کې چې یاره سي مونږ احمدي مسلم یو احمدي مسلم یو نو هغه شکل کې درته وښیي زموږ خلک په هغې باندې ګمراه شي او تاسو ته پته ده ټولو کې زیات خلک په څه باندې ګمراه کوي حیات عیسی علیه السلام نو 99% خلک چې ګمراه کېږي قادیانیان کېږي د عیسی علیه السلام نزول چې کوم دی په هغې باندې ګمراه کېږي اوس به دا کوم ځای کې زده کوئ د دې لپاره تاسو د باقاعده یو وخت پکار دی چې هغې کې دا تاسو زده کوئ الله رب العزت موږ ټول ته په دې باندې توفیق نصیب وکړي او الله دې موږ ټول د هر قسم فتنو نه په امن کې وساتي خصوصا د موبایل فتنې چې څومره دي الله دې موږ ټول د دې نه په امن کې وساتي واخر دعوانا الحمد لله